پښتانه دي ځوانان دي د ګردو شکریا ادا کوو چې تاسو معنا پر یو میسج پر یو فیسبوک باندې د بازار دا میټینګ لرالاسته په ډېر لوی تعداد باندې ستاسو د ګردو کور ودانۍ وی له هغه سره د ولي شاکر چې د دې بازار د دې ورکینګ کمیټې مصر دی صدر دی له ده سره 15 کسان د ولي شاکر ډېره شکریا ادا کوو چې په دا 2-3 میاشتې کې دننه دوی ډېر یونټان پر هر واړ هغه سره جوړ کړل کمپلیټ یې کړل چې دا کم نه ول جوړ هغه یې در وښول باقاعده په دفتر کې یو بورډ جوړ کړی دی د هر واړ هغه چې کم یونټ جوړ شي هغه کاغذ هغه نمونه په هغه خانه کې باقاعده ولګوي نو ولي شاکر بیا دغه رنګه معنا په دې بازار کې پر دې دیولو باندې چې کوم هغه وال چاکینګ ورته وی دا لیکایانې وکړې د 14 اګست هغه هم دغه هم سیاسي طور د پیپلز پارټۍ هغه هم هغه پبلیسیټي چې ورته وی یا موږ وایي چې خلک یې ووایي دا بورډونه یې جوړ کړل د هغه سره له ولي شاکر سره چې کوم ملګري وو د دغه ورکینګ کمیټۍ د دغه کمیټۍ زه ډېره شکریا ادا کوم چې دوی به رنګ راخستی بورډ به جوړاوئ او پمفلیټ یې جوړ کړي دغه پمفلیټ په دې کې اکثره د لورلایي مسایل دي دا یې ویستل پرنټ یې کړل له ما یې 1 روپۍ نه د غوښکې نه په وال چاکینګ کې نه په جنډو کې نه پر دغه پمفلیټونه چې کوم دوی رایستلي دي دا باقاعده دوی په بازار کې ټیمان به ورسره و برش به ورسره وي دغه ځوانانو د شپې ټیم په دې ټول بازار کې دا ولګول باقاعده د دغه ګردو ځوانانو زما لخوا زه د دوی ته کور ودانۍ ویم شکریا ادا کوم چې ستاسو له موږ سره یو مینه ده یو محبت دی یو شفقت دی یو قرابت دی یو نظریه ده موږ تاسو سره ملګري یو دارنګه زموږ ډېر ځوانان پر سوشل میډیا د فیسبوک له لارې د واتساپ له لارې او خاص کار ټویټر کم دی دا د لوی لیډران استعمالوي تاسو ګردو ځوانانو ته دا وایي د پړه لیکه ځوانانو ته چې په خپل موبایل کې ټویټر اکاونټ جوړ کړي دا استعمالوي چې څونې دا استعمالوي د فیسبوک دا شیان چې دي دا اوس خلکو مذاق ځین جوړ کړي ټویټر یو سیاسي شی دی معنا چې د خلاص کوي د بلاول بیان هم کتای سي د نواز شریف هم کتای سي د امریکې د بیان هم کتای سي د بي بي سي نیوز هم پر ویلی سي دا هر یو واقعه سویږي په هغه ته ښه خبره فیسبوک معنا ودارنګه سوی زه خپل سي ګورم نور مې الټا هغه غیر ضروري شیان پکې ډېر ما تا ته الله تعالی عقل راکړی دی په کار دی چې معنا که په یو ځای کې سړی ډېر بندېږي نو تر هغه د سړی هغه خواته واوړي چې هلته ته په اساني باندې اشی کتی سي دلته ناست معنا ګرد اکثره تعلیم یافته ځوانان دي تاسو ته دا وایي چې پر خپل موبایل کې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ د دې فالوور زیات کړئ او دا په خپل مابین کې یو بل ته لایک ورکونه یا ریپوسټ کوونه دا فالوورز په خپل زیاتېږي نو دا که موږ تاسو دا ټویټر باندې کم ملګري چې اوس لګیا دي دا زموږ چې کم شمولتي پروګرامونه روان دي تقریبا 12-14 پروګرامه موږ وکړل دا ډېر لوی اثر یې پر دې سیاست واچوئ پر دا بوري واچوئ پر کوټې زه اوس تللی وم چې څه دفتر له ورتلم د پارټۍ دفتر ته دوی اول ماته مبارکي راکړه مبارک شه خیر مبارک ول ډېر زورور شمولتي پروګرامونه هم شروع کړي دي دا ګرد جهان ګور دا زموږ ستاسو خواري چې دا پخوا نه ښکاره کېدل هغه مېړه به خبر وي اوس پرون په غاړه کې یو پروګرام دی مېړه ولي شاکر پر فیسبوک لیدلی معنا ولي شاکر دی تقریر کوي ولي شاکر پلانې کار کوي هلته ولي شاکر پرون راغلی هم نه وي هغه مولوي صاحب ولاړ سوی ویل د شمس او د ولي شاکر او د خیر محمد صاحب د پلانې شکریا ادا کوو چې دوی د لې راغلي دغه مقصد دا دی دا د سوشل میډیا یو پیغام دا ښه کار دی موږ تاسو سیاست کوو زما او ستا دپاره میدان ډېر خلاص پروت دی
هغه پریشانی نه و تاسو ته جوړه ده نه موږ ته جوړه ده که دغه نمایندګانو کار کړی وای معنا دا کوم خدمت یې کړی وای بیا به موږ دا ول سیار موږ زو اسمبلی له ځان رسو اوس خدا خلکو دونې کارونه کړي دي اوس به څنګه مقابله کوو څنګه به ځان کامیاب کړو هغه دوی کار نه وکړي عوام ځین مایوسه دي خلک ځین ناراضه دي الټا و موږ ته لا د خلکو معنا تر ډېره حده لوی نه لګېږي دغه سړی دی نه دا خلک هم موږ خطا کړي په سیاست کې د ګرد بوري دا ګرد ولس هر کوم د هر زبان خلکو دوکې وخوړې تاوانونه یې یوړل ډېر په خلوص لګیا ول مګر هغو ته هغه رنګه مینه هغه رنګه حقوق نه ور ورسېدی موږ به تاسو به انشاءالله تعالی دا را روانه د الیکشن کامیابي محصله وو له هغه سره سره به دا ور ثابتوم چې نماینده د دې علاقې خدمت کوی چې نشي کولی هر څونې پیسې راوړی شي چې نماینده وغواړي چې د ده دلچسپي وي دی دا پیسې راوړی شي دی نوکرۍ راوړی شي دی هر کار کوی شي خو زموږ نمایندګانو لکه د سلیمانزی کاشي مجلس وکړي چې وروره بلډینګان په بار کې جوړوي او بلډینګان خو به جوړ کړي بل بلډینګ هم شته قبر دی دغله غریب هم ورځي دا سرمایدار هم ورځي ته دی کار وکړه چې هلته یو دی عمل یوسې ته پر دا جهان یو دی کار وکړه چې دا ژوندي دعا درته وکړي عزیزانو موږ تاسو به ډېر ښه ماحول جوړ دی خلک ناراضه دي خلک مایوسه دي له خپله مخه پر موږ را روان دي له جمعیت هم له اجتور هم له پښتونخوا هم له بلې پارټۍ هم دا موږ تاسو له را روان دي دا شمولیتونه دي روان دي هره ورځ شمولیت پرون په غاړه کې 140 کسان شمولیت وکړ بله ورځ په زغرلونه په زنګیواله کې 40 کسان شمولیت وکړ دا نیو کسان دي بله ورځ په باور کې 2 کسان شمولیت وکړ په نوي کلي په ټانکوټ کې سلیمان خېلو 80 کسانو شمولیت وکړ دا جانان اندړه غوغه 18 کسان په کوچلاخ کې شمولیت وکړ په بینډار کې سلیمان خېلو 26 کسانو شمولیت وکړ دا رنګ معنا زموږ ډېر ملګري دلته ناست دي دا شمولیتونه کم دي محمد نور لالا دی 40 کسان شمولیت یې وکړ په ناصر آباد کې جلال خیل دی 102 کسانو شمولیت وکړ دا دپاره دا شمولیتونه کم دي دا د نورو خلکو زړونه پورته کوي دا نن چې کم تجاویز راغل کم شمولیتونه راغل او که نه دي راغلي دا د بازار دغه ځوانانو باندې دا ستاسو دغه یې مه کښېنئ که دغه یې کښېنئ سهار به تاسو هم پاته یاست موږ به هم پاته کومه حرکت وکئ لکه دغه یو حافظ صاحب ولاړ شو دا حبیب ولاړ شو جانان ولاړ شو سردار اخلاق ولاړ شو دغه دا 4 کسانو معنا و موږ ته 4 شمولیتي پروګرامونه راوښول چې یو سړی 5 شمولیت پروګرامه معنا په هر پروګرام کې 20 کسان خو به وي درس خو به وي 40 خو به وي دارنګه تاسو هم شمولیتي پروګرامونه کوئ یو سړی راځي شمولیت کوي له موږ سره دا ظاهر کونډی په سپلۍ کې موږ ته شمولیت وکړ بیا یې په باور کې د عجب نوخیل دا ده پیدا کړی زبردسته زموږ ګر ملګري په کار دي بازار له وروځئ دا بازار چې کوم دی په اطرافو کې موږ سیاست ګټلی دی او بازار چې کوم دی دا بازار له پخوا بازار و پښتونخوا ته ووټ ورکاوه تره واره بازار ووټ چپ کوي واجتور ته یې ورکوي ووټ دا واره د بازار رخ بیا زموږ وخواته دی خو ستاسې رابطه غواړي ستاسو به ورځئ ورسره کښېنئ به دا ورته ویلی شئ چې زه شمس کور له دراولم زه د پاټۍ والا دراولم دی وار معلوم که بیا پر موږ غږ وکړه موږ ورځو ورله هم ورځو چې له ده سره وغږېدل دعوت م ورکړي بیا د ده شمولیت پروګرام کښېږدي نیمه خلک ګسر وي تیار تاسو تیار کړي وي هغه د ګسر موږ شمولیت له ورځو نیمه بیا له موږ یو راسه غواړي یو خبره غواړي نو زموږ ستاسو په دغه لورلای ښار کې ډېره لویه آبادي پرته ده
پر پښو ورکوی سو، د یو چا سره چای کوی سو، د یو چا سره معنا ناسته کوی سو. زموږ ګر ملګري به دا شی له ځانه سره نوټوي چې دا کامیابي دا زما ده، دا به تاسو دا ویاست. زه چې تاسې نه یاست زه نه سم کامیابه کېدم. زه چې سهار کامیابه سم چې تاسو نه یاست، تاسې بیا راښوئ موږ به کار کوو، بیا موږ په ښایسته هم یو، موږ حق هم رسوی سو. نو زموږ او ستاسو سره یو یو او چې څونې ځان سره مضبوط کوې، دا یوه ګوته دا بله داسې سره رانږدې کړي، له دې سوک جوړ سو. سوک تاسو ته معلوم دی، په سوک ډېر کار کوئ، د ظالم په ویروئ سي، په وهئ سي، د هغه کږې سترګې ور چپوئ سي، د هغه کږه خوله ور سموئ سي. نو دا یووالی چې کوم دی دا موږ او تاسو دا یو سوک یو، سره رانږدې کېږو به، مضبوطېږو به، د دنیا یو طاقت هم ستا مقابله نشي کولی. موږ تاسو ته دا نه یایي چې ټوپک راواخئ، لرګي راواخئ، راځئ غال کوو. یا موږ تاسو ته دا وایي چې خپل سینې پراخې کړئ، خپل نیتونه سم کړئ، پر خلکو غږ وکړئ، موږ هم سم ور وښوئ، پاټۍ سم ور وښوئ، ځان سم ور وښوئ، دا لښکر و دا قوت ور وښوئ چې موږ معنا په بلدیات کې پر دویم نمبر دا ټیم یو کم 50 کونسلره دا تاسو وګټل، دا شمس نه دي ګټلي، دا زموږ نور په زراو ملګري له مختاره تر سره غونډه دا کار هغو وکړي. تاسو څخه دا هر سړی په خپله محله کې په خپلو دوستانو عزیزانو باندې غږ کوی سي، دا راوستی سي، دا ورته ویلی سي چې یاره ما دا پاټۍ خوښه کړې ده، ما شمس خوښ کړی دی، و تا ته هم دغه مشوره در کوم چې راځه چې زه د ځان ګټه کې وینم، د ځان حق کې وینم، د علاقې ګټه کې وینم، نو راځه په تا هم زموږ فایده کېږي، زموږ لښکر به در زیاتېږي، به در مضبوطېږي، له تا هم دغه ملګرتیا غواړو چې راسه له موږ سره ملګری سه. دا هر سړی په ساده په خپله ژبه کې و دې خلکو ته تاسې ویلی، که بلوڅ دی و بلوڅان ته ویئست، که سرایکی دی و سرایکیان ته ویئست، که ناصر دی و ناصران ته ویئست، که زغپیل دی زغپیلان ته ویئست. دغه سلیمانزی کاشینواری دی، دی وایي زه 180 دا زما په خوله دي، زما عزیزان دي، زه یې مصر یم، پولینګ یې له راته معلوم دی چې انشاءالله زما ملګرتیا به وي. دا سپین ږیری سړی دغه 10 واره ووټ لیدلی، دی وایي چې معنا پر یوه دسخط باندې دا خلکو زړه نه کېدی. واقعي هم دلته دا رنګه خلک شته چې روغبړ څوک نه کوي ورسره، دی ورسي زه روغبړ وکړم هغه مخ شینوار هی اریان سي چې یا خدایه مه وایه راګرځېدلی ښه. نو تاسو ته دا وایو دا دغه د لورلایي چې کومه سیټي کمیټۍ ده، ولي شاکر او د ده چې کومه کمیټۍ ملګري دي، دوی واقعي هم ډېر ښه رول ادا کوي، ښه کار یې روان کوي. مزید هم معنا زموږ ستاسو مشاورت به وي، رابطه به وي، غږ به پرله کوو، چای هم دلې دي ناست هم د عالم به تاسې یو ځای پر یو هوټل ناست وه، یا به کور په یو موبایل لګیا وست، یا به په یو بل کار اخته وست. ښه دی چې موږ تاسو کله کله سره راوغواړو، لږ سره ووینو، لږ سره ولد سو، په دې کې معنا نوي خلک شمولیتونه ډېر ولیکل سو. دا اوس زموږ ټارګېټ دی، د دغو خلکو سره به رابطه کوو چې تاریخ راکړه، ورځ راکړه، ټایم راکړه، خلک خلاص نه وي، هر یو دی زه یې وځنډوم. موږ بې ځنډېدو ته نه یې لکو. الیکشن دغه دی سرکار اعلان کوي چې د جنوري په آخري هفته کې الیکشن ته 4 میاشتې پاتې، دا 4 میاشتې دا ډېر زر ترږي، دلته کار ډېر دی. ټیک دی موږ منو چې دا 15 کاله موږ ډېر کار کړی، موږ ته کې میاشت بعد الیکشن را اعلان کوي، زموږ تیاري شته، موږ یې ورسره ګرځوو، موږ یې ورسره کشوو، تر دا یوه چا همدارنګه تیاري نشته لکه زموږ. بالکل موږ تیار یو. جمعیت علما اسلام په 15 کاله یو شمولیت هم نه دی کړی. دوی اوس راووتل دا شمولیتونه چې الیکشن طرز پې موږ کول، چې زموږ فونډیشن و یونټان مې جوړول، خلک راتلل له موږ سره یې ملګرتیا کول. موږ شناختي کارډونه یو 8000 جوړ کړل،
د دغه شناخت کارت ګټه موږ له راځي یو څه دی راسېږي دی مجلسونه دي چې هغه د سوشل میډیا د ریکارډ برخه نه جوړېږي نه یې موږ هر ځای کوی سو انشاءالله تعالی له هره کلي له هره قومه له هرې ژبې زبان د هر نسل خلک به را روان وار زموږ له دې لښکر سره ملګرتیا کوي ووټ به هم درکوي چنده به هم درکوي همت به هم در سره کوي کامیابي څه کومه ده دا د دغه انسانانو څونه ډیری ستا په حق کې استعمال شوي ستا لپاره همت وکړي دا کامیابي بیا اسانه ده او موږ امید لرو چې را روان وار به انشاءالله که د جمعیت والی وژغی هغه یې زموږ مقابله له شمس سره ده که د اجیتور والی سپورټر وژغی هغه یې زموږ مقابله له شمس سره ده نو شکر دی تر دغه ځای خو راورسېدو چې ګډې و مقابلې ته واچو او زموږ ملګري به هم دارنګه وي چې یاره زموږ هم مقابلې له راوتلي که هر څوک رالی خدای دې راوړي خو موږ به انشاءالله ګټه ځینې وړو په سیاست به ځینې وړو په ښه اخلاق به وړو په خدمت به وړو دا خدمت دا 15 کاله موږ په خپل جیب کاوه چې سهار ته وزیر سې موږ اوس به د 15,000 روپۍ ښه له یو مریض سره کړي سهار ته 50 لکه روپۍ ښه کوی سې د سرکار یې ورایستی سې د مریض سره ښه کوی اوس موږ د یو یتیم فیس په یو سکول کې ادا کوو ته سهار معنا د 1000 یتیمانو فیس له سرکاره ورایستی سې نن موږ د یو چاته معنا د پټاټو د ریړۍ پیسې به ورکړي یا به هم د رکشې اول کشت ورکړی 10,000 سهار ته نوکري ورکوی سې ته ډېر لوی روزګار ورکوی سې دا تر څو په موږ کې معنا دم وی حرکت وی که الکشن ګټو کې هرو زموږ میشن خدمت دی خدمت به د هر انسان کو او خاص کر د خدمت ضرورت غریب خلک لري هغه غریب کا عیسائی ویم د الله بنده دی الله په خوشاله کړي دا یو انسان دی دی به مسلمان نه وي دی به عیسائی وي مګر پیدا کړی الله دی شمسو ملا فیض الله وایتور نه دی پیدا کړی موږ به مسلمانان یو ما ته الله پیدا کړي دا رنګه که یو هندو وي که عیسائی وي که سرایکی وي که بلوچ وي که ناصر وي که زخپیل وي چې غریب سړی وي پر دغه که تا وده ته توجه ورکه هغه فلسفي خلک دا وی الله که غواړې الله بل ځای نشته الله تعالی چې دی هغه د غریب په زړه کې دی د غریب زړه چې د وګاټي خدای د پیدا کړي نو غریب چې دی دا حکم لري غریب دا ګرد خلکو یې لکړی دی بیا که غریب په هر حواله دی دا د عزت په حواله دی که د ضرورت په حواله دی دا غریبان دا خلکو یې لکل او ډېرم غریبان ډېر غریبان دي دا غږږي خو سرمایداران مګر د سرمایداره به وداګر بوري کې یو 15-20 کسان یا به 100 کسان دا بوري 8,000 کور خاصه آبادی پرته ملکاو انسانان دي نور نو غریبان نو غریب خلکو یې لکړی دي په ملکانو په سرداران پسې ګرځي په سرمایداران پسې ګرځي په غوړو مړۍ پسې ګرځي موږ په خپله غریب سونی معنا له موږ سره ملګری کېږي موږ زړه پش کېږي په دا ګی سهار که خدای کامیابي راکړه نو دغه غریب سره به موږ شو دا غریب موږ زړه وګټو دا غریب موږ یو ضرورت ور پوره کړو نو ان شاء الله ناوختي هم ده له تاسو مزید هم همت غواړو لکه څنګه چې مې همت کړی دی دا 15 کاله تاسو همت کړی نوي شمولیتونه ستاسو د همت له وجې راځي مزید به موږ ځان نه پرچو که چیرې موږ ځان پر واچوو یا موږ وویرېدو زموږ ډېر ملګري دي یو ورځ په فیسبوک کې یو شی راشي دی ویرېدلی ټلیفون راشي ساوه یې کړي هی چیشتي وروره یوه بلیام هم نه وي ډېر ښه روان یو کار موږ ته رایله کوي پر کومه لار تلو انشاءالله تعلیم هم کړی دی په سیاسي پروسس کې هم پاتې شوي یو قوت هم لرو زور هم لرو له یوه شی هم مه ویرېږئ هېڅ هم په تاسو څوک نشي کولی د خلکو په دروغو په پروپیګنډو کې چورت مه وئ ډېر ښه روان یو او کامیابۍ چې ده دغه را روان الیکشن چې دی انشاءالله دغه کامیابي به
تاسو ځان هغه ځای ته رسوئ د خپل منزل مقصد ته او هغه د کامیابۍ ځای ته به تاسو ډیر زر ورسېږئ کوم همت وکړئ او کوم ځان واچوئ ساوه مو وکړه غړی وتښتېدی نو ښکاره خبره ده بیا به مو وروره بل تر خرڅ نیسي یا بل به وروره ریړۍ پنچر وي او بل به بل کار وي چې همت وکړئ دونې زورور لښکر ولکه له یوه چا سره هم او دغه رنګه که الله تعالی چې کامیابي درکړه دغه رنګه مشاورت غواړي چې اوس راسئ اوس څه کول پکار اوس تاسې نه اوس یې راښوئ چې دا کارونه دا کوم وزیر چې له عوامه حال کړی دی چې راښویستی چې کار وکړو هغه بیا چا نه دی هراو کړی کوم سړي چې دا اوس یاره زه لاړم اوس نو ته پسې راځه سوال به م کوي چې د سوال دنده شروع سوه بیړه پسې روان دی سپارش سوی دا لاړې دا تاوان جوړ یو سوال به م نی یو سپارش به م نی هر سړی به په خپله د خپل حق خبره هم کوئ سوال به لا هم نه کوي دا حق مه دی زه یې غواړم نن یې راکوې لسمه یې راکوې کال بعد یې راوکړه خو زما کار دی د یو خوا یې راوکړه دا د ورورګلوۍ کار دی دوی نو سوالونه یې وټ یې ورکړي د زمین روی یې ورته نیول دا ملګرتیا نه سوه دا احسان تاسو په خپل لاس تاوان وکړئ دارنګه زه مولوي صاحبان ته یم دلته د زموږ په میټینګ کې مولوي بشیر صاحب دی یو حافظ صاحب دی یو مولوي سلام صاحب دی پکار دی موږ د سیسونې معنا ملایان ماته معلوم دي چې زموږ سره ملګري دي تقریبا 80 ملایان د دغه یو اجلاس راغوښتنه دوی ته کار په لاس ورکونه ملا هم ډېر کار کوي کوم دا یو میټینګ وکړي چې وار زموږ ستاسو د خپل علما پر یوه ځای که زه له ورېلم زه په شرک لږ راځم زه په شرک په دې ځای راځم پرون ځم یو ملا له موږ سره شمولیت وکړي هغه ول وروره پر الله تعالی خدمتګاره خلک ګران دي شمس تر دا نورو خلکو خدمت ښه کوي موږ د شمس په عزیزي نه یو ملګري د خدمت ملګري دا زه په اسلام کې نه د ملایانو په ریکارډ کې دا زه لږ پر شرعي لار تللی دوی خو دغه یې که پخوا مې که د ملا ته ووټ نه کوي ور کافر کړي او دغه ملا هم میړه راته وویلې ول دا تر اوسه نورو دغه دی سلارځی ملا وي ول سره که د ملا نوم واخلي ده به چپ کافر کړي ملای څنګه تاله ده راغی سړی خدای راواستي وروره دا وایم خاص کار علما وینګ ته ظافر خان دلته ولاړ سوی د سټوډنټ په کالج کې د یونټ غه د ملګرو غه که د چا د کورو هلکان په کالج یا په یونیورسټۍ کې سبق وایي هغه نمونه پکار دی د هغو سټوډنټ نمبران جلال ته ور ولیکئ کله بیا موږ د سټوډنټ د ځوانانو یو میټینګ په کالج کې کوو چې کم سے کم معنا ورې هغه تعداد زیات وي د ملایانو میټینګ کوو کم سے کم معنا هغه حال خو په ډک کوو د یو دکاندارانو میټینګ کوو